روایتو کې راځي چې 3 ځله شیطان جړلی او په چغو چغو یې جړلی، ډېر زیات یې جړلی چې د دې نه مخکې شیطان چرته هم نه دی جړلی. یو کله چې سورة الفاتحه نازل شوه که نه، سورة الفاتحه، او په سورة الفاتحه سره چې بسم الله نازله شوه نو شیطان چې دی هغه ډېر زیات په چغو چغو وجړل، دومره یې وجړل چې د دې نه مخکې دی چرته نه دی جړلی. او یو الله تعالی چې کله شیطان مردود او ملعون که، یعنی الله تعالی شیطان ته ویلي که نه جي ته آدم علیه السلام ته سجده وکړه، نو هغه څه چل وکړو، الله تعالی ټولو فرشتو ته ووایي چې تاسو سجده وکړئ، نو فسجد الملائکة كلهم اجمعون، ټولو فرشتو سجده وکړه، خو شیطان هغه سجده ونه کړله. نو الله تعالی ته تپوس وکړه چې یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، چې تا د سجدې نه انکار ولې وکړه، څه شي ته منع کړې؟ نو شیطان ورته وایي انا خیر من خلقتنی من نار وخلقته من طین، چې الله زه خو د ده نه بهتر یم، دی خو تا د خټې نه پیدا کړ دی، مټې نه پیدا کړ دی، او زه د اور نه پیدا کړی یم. نو الله تعالی ورته فخرج منها فانک رجیم، پس وځه وستا کاته ختمه شوه. دغه د انا لفظ چې دی که نه، چې دا زه لفظ دا شیطان ګمراه کړ دی، او د ټول زرګاو کالو عبادت ول الله تعالی په مخ باندې وغورځو، تکبر یې وکړو، تکبر. یو ځل شیطان راغی بزرګ خواته که نه جي، نو د بزرګ د شیطان ته وایي چې ما ته څه وصیت وکړه، نصیحت ما ته وکړه. شیطان ورته وایي داسې مه وایه چې زه، بیا به داسې شي لکه چې زه، مطلب څه چې داسې چرته ونه وه چې دا کار زه کولی شم، زه دومره لوی یم، زه داسې شي یم، دا زه لفظ به نه استعمالوي، انا لفظ به نه استعمالوي، ځکه چې ته به داسې شي لکه څنګه زه شلمه. نو دویمه دې موقع باندې شیطان ډېر زیات جړلي کله چې الله تعالی هغه مردوده کړ، ملعونه کړ، په دې وخت کې شیطان ډېر زیات جړلي. او دریم کله چې نبی علیه صلات وسلام د پیدایش په وخت کې، کله چې نبی علیه السلام دنیا ته تشریف راوړو، نو په دې وخت کې شیطان ډېر زیات جړلي چې دې دنیا ته ولې راغی، ځکه د نبی علیه السلام نه تر قیامته پورې خیر خورېږي، دې وجې نه شیطان هغه ډېر زیات جړلي.